بسم الله الرحمن الرحيم. انتهائی قابل قدر والاحترام معزز سامعین، یو ملګري سوال کړی ده چې که چیرې یو کس شټ کې لمونځ کوي او دغه کس شټ کې ولاړ ده، لمونځ ته ټیټېږي، یعنې رکوع سجدې ته ټیټېږي، په دې کې دغه کس وله شټ وروسته طرفه نه راوختلو، یعنې وروسته کومه حصه ده د کس هغه رامنډه شوله، نو آیا دې سره دغه کس لمونځ وشولو او که نه وشو؟ او دغه کس پسې وروسته نه کوم خلک ولاړ دي، آیا دو لمونځ دغه مخکې کس شټ ختو سره خرابېږي او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، انسان دپاره عورت نمنه تر ګوتنو پورې ده، څه که چیرې دغه انسان نمنه تر ګوتنو پورې کومه حصه ده، دا په منځه کې څه نه څه حصه رامنډه شوله، تقریبا سبحان ربي الاعلی 3 ځلې څومره وخت پرې یاد شي، دې وخته پورې دغه حصه بربنډه پاتې شوله، نو دغه کس باندې دغه لمونځ واجب الاعاده ده، یعنې دوباره به دغه کس لمونځ بیا کوي. یعنې که چیرې وروسته طرفه نه دغه شټ ختلو او دغه حصه دا نمونه لاندې کومه حصه ده تر پوډنو پورې هغه کې راتلله، نو بیا دغه انسان باندې لمونځ کول هغه دوباره ضروري دي. او وروسته کوم خلک ولاړ دي، د هغوی هېڅ قسمه په منځه کې خرابی نه راځي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.